Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. تنگی برزوی زلاول د دې ټول کلی د طرفه د DPO صاحب شکریا ادا کوم چې دوی خپل ټایم راوویسته او د تنگی د مسلو لپاره ورکړ. زمون په دې علاقه کې د ډیر وخت نه یو ډیره غټه مسله روانه ده وغه د منشیاتو ده او د 15 میاشتو نه د پولیس چې کوم مقامی دي کده تنگی دي او کده مندړی دي نو دوی د دې لپاره خپل هلې ځلې کوي اپریشنونه هم کوي چاپیم وخی خو چونکې د دې کوم خلکو خلاف چې د اپریشن روان دي نو هغه د دوی نه ډیر زیات طاقت ورکوي. ما سره د DPO د DIG د IG نمبر نشته هغوی سره نمبر یې شته د هغوی زما په نسبت رسۍ زیاته ده نو ټیک ته دوی خو د اپریشن کوي زما د بچي د مستقبل د بچ کولو لپاره چې زه د دې منشیاتو نه خلاص شم خو دغه مخالف لابي چې کومه ده هغه ډېره زیاته طاقتوره ده. زما د DPO صاحب ته دا خواست دی چې دوی خو به د اپریشنونه کوي خو د دوی سپورټ هم پکار دی ځکه چې د ده خلاف په هغه رشوت هم استعمالوي خپل تعلق به هم استعمالوي خپل ریسورسز به هم استعمالوي نو چې سبا دې د دې ځای نه یا کم حوالدار یا کم تاړهدار یا کم د چوکۍ انچارج د هغه خلاف کاروایی کوي او هغه د دې ځای نه بدل کړي یا هغه سسپینډ کړي نو مورال به ډاون شي. نو د دې د مورال اپ کولو دپاره زما د DPO صاحب نه دا خواست دی چې په خپل لیول هم او چونکې دی یو PSP افسر دی نو زما د ده نه دا خصوصي ګزارش دی چې خپله هایرارکي چې کومه ده هایر چې کومه ده هغوی په دې خبره باندې خبر کړي چې یاره زموږ د اپریشن روان دی او د هغې ډېر ښه نتایج راغلي دي چونکې د دې نه مخکې یو بله ډرایو وچلوله د هوایي فایرنګ خلاف او 95% په هغې باندې کنټرول دی. نو اوس موږ دا غواړو چې د منشیاتو خلاف چې کومه ډرایو ده د ډرګز اګینسټ چې د دوی سپورټ وکړي شي او دا د کامیابه شي چې که 100% نه وي خو چې 70% خو د دوی هغه سپورټ وشي. دلته زمونږ میلمه راغلی DPO صاحب عرفان الله خان DSP تنګي تاج محمد خان منشیات دویمه خبره جي کوم په خبره دا یو DPO صاحب ته هم زه خو اورم بعضې وخت کې زه ګورم 400 نیوز او دا کې تنګي نیوز کې نو ډېر زه داد ورکوم ډېر خوشحاله یم خو زما په خیر 9C دفعه چې کومه دا ډېر ناکافي ده. دا یو سایلنټ دهشتګردي ده منشیات پروشي چې کوم ناس آیس خرڅول او دغه چې کوم دی دا هیروین دا یو سایلنټ دهشتګردي ده یو ځای کې مطلب دماغو شي کې چند څه کسان چې کوم نه متاثر شي یو څو کورونه متاثر شي هم یو ګټه خبره ده خو د دې شي د لاسه کلي علاقه وطن چې کوم نه متاثر دي او دا یو سایلنټ دهشتګردي ما په خیال چې دا یو 9C چې کومه دا چند ورځې پس څو ورځې پس هغه بهتر وځي ګرځي مطلب کلا وتاڼي نو دې لپاره زه وایم چې یو خاص زما دې غونډې په خاطر باندې او قرارداد په شکل باندې زه چې کوم دا نن یو پیش کوم امید لرم چې تاسو ما سره دا قرارداد پاس کړئ شرط په دې باندې د 780 ولګي شي او دا چې 500 میلاو چې کوم خلکو دا منشیات خرڅ کوم لګي زما او دغه فادي والسلام. بختور جان نوم دی سابقه او موجوده کونسلر ما او د جانکو سره تعلق لرم د جزیرې سره منګه چې کوم دی نو د ګلشید خان د DSP صاحب د دې چوکۍ تانادار نمره نیر شاه بدل شوی نو شیروان خان موږ دا ډیره د دوی مننه کوو چې په دې 2 کاله کې دوی چې کوم دینو د علاقه کومه صفا کړه هغه د مخرورانو نه هغه د منشیاتو نه ځکه چې کوم سړی ته پته لګېدلې چې دا سړی د منشیاتو کار کوي نو باقاعده ورپسې دي نو موږ د دوی ډېره شکریا کوو موږ مشر ته دا هم وایو چې یاره وایي که دا د چوکۍ تانادار ډېره د ایماندارۍ ډیوټي کړې ده که موږ نه دې واپس را بدل کړو نو دا زموږ د علاقې یو دویمه موږ دا وایو چې یاره منشیات زه هم وایم چې منشیات ته هم وایم چې منشیات دا منشیات راوړي څوک او خرڅوي یې څوک زمونږ هم یو ذمواري ده که نه چې دې پولیس ته یې په ګوته کړو چې یاره دا سړي منشیات خرڅوي تا ته په کوڅه کې خرڅوي او ته یې ورته نه وی نو ځان له خو پولیس بزرګان نه وي که نه چې دا پولیس به په هغوی باندې وردغه کېږي زما هم ذمواري ده ستا هم ذمواري ده د دې قوم ټول ذمواري ده چې غلط سړی به مونږ ورته په ګوته کوو او دا ورته کوو. ما خیال محمد نوم د خیال خان او تنګي سیمه سره زه تعلق لرم خاص کر ګلشید خان ته زه سلوټ پیش کوم
چې دې د تنګي دپاره ډېر ښه اقدامات کړي دي. خو د ستاسو باره کې زه ډېر اورم پولیس کې چې کوم چینجز راغلي تنقید هر ځای کې کېږي، خو پولیس سپورټ کول او پولیس سره ودرېدل دا د عوامو کار دی. زمونږ نه بغیر، زمونږ د تعاون نه بغیر، د عوامو تعاون نه بغیر دوی هېڅ هم نشي کولی. چې تر څو پورې مونږ پولیس سره شانه بشانه ولاړ نه یو او مونږ د دې خلکو مقابله نه کړې نو دوی یوازې کمزوري دي. نو عوام به ودرېږي. پولیس تنګي ماشومان جنکۍ چې کومې دي هغه زیات تر د موټر سایکل والنه په غذاب کې دي. که هغوی سکول ته ځي یا د سکول نه چوټي کېږي نو هغوی تنګوي. چې د دې لپاره تاسو څه اقدام اوچت کړئ، دا کار وکړئ، نو دا به ډېره ښه خبرې دي. ډېره مهرباني. زه خو د ټولو ورونو دا خبرې خیر ټولې ښه په ځای ده انشاءالله وکړلې. خو زه به د لول د ډي پي او صاحب ډېر شکریه ادا کوم چې دوی زمونږ د تنګي خبرداري واخیسته. ورپسې زه د تاج محمد خان شکریه ادا کوم، ورپسې زه د قیصر خان شکریه ادا کوم، ورپسې د ګلشید خان. دې کې داسې یو خبره ده چې زمونږ دا رونه دا خبرې کوي، خو دا یوازې د دې پولیس ذمهواري به زه نه ګڼم. دا به سره زمونږ د دې عوامو په کار دي چې مونږ یو لاس شو، چې زمونږ به سره یو لاس شو، نو انشاءالله د هر څه به زمونږ په شریکه ختموو. که داسې یو سړی وایي چې دا یوازې دا ګلشید خان دې په دې ټوپک ورشي، نو د هغه هم بدن دې هم خوږېږي او زما بدن دې هم خوږېږي. نو دا به مونږ ټول یو موټی کېږو. په دې خبره باندې زه ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې دا ټول هغه خلک دي چې د قوم را مخکې کړي دي، ممبران دي، ناظمان دي، غټ غټ خلک دي پکې، سیاستدان دي. نو په دې باندې زما دا یو ریکویسټ د تاسو ته کوم چې زمونږ د ډي پي او صاحب خو زه ډېر شکریه ادا کوم چې زمونږ د خبرو خبرداري واخیستله. دوبار زه د پولیس خو پورا اقدام منم چې دوی کوم اقدام لري او کوم د دوی د کومه بهادري ده په دې علاقه کې زه منم. خو یو خبره ورته زه ګوره ښکاره جاره کوم، دا زمونږ ټول ممبران چې کوم دي نو دوی له پکار دي په یو ځای باندې چې دوی چاپه لګوي. نو پکار دي چې کوم د ناظمي، کوم د ممبري، کوم د کې کاونسلري چې د هغه نه پکې صرف تپوس کېږي. ولې چې په دې کې داسې ډېر خلک راتلی شي چې هغه یو ګناه نه وي کړی، خو لکه د چا په اعتراضاتو باندې په هغه مخه چاپه لګېدي شي، صرف دوی د په غوږ وایي. ولې چې دوی په غوږ ووایي نو دوی ته هغه د کلي هغه حالات، هغه واقعات، هغه هر څه معلومي. کوم سړی که په یو دغه کې لکه موجوده نه وي او هغه هسې په عذابېږي، نو مونږ ویو چې یو مسلمان دی هسې په عذاب نه شي، هسې د په هغه اعتراض نه شي، هسې د هغه د عزته نه شي. دوبار زه به د پولیسو لکه ډېره شکریه ادا کوم، ځکه چې زمونږ که قیصر خانو انشاءالله زمونږ ګلشید خان دی ښه بهادري کړې ده. زمونږ د علاقه انشاءالله چې د دې موجوده وخت سره تاج محمد صاحب زمونږ لکه د دوی مرسته کې دی او ټول پولیس زمونږ په مرسته کې دي. دا غلاګانې، دا غلطیانې، دا زمونږ د عوامو ته معلومي چې هغه سړی ورته په ګوته کې یارېږي. ما دوی سره به زه صلاح درله وکړم، تاسو به داسې خصوصي دوی له ورځئ او د دوی سره خپل دغه کوئ، په تاسو به اعتراض نه لري. دا دې مخامخ ناست وي، په تاسو به څوک اعتراض نه کوي، خو هغه غل سړي تاسو په ګوته کوئ ورته چېرې دا پلانکې غل دی، دا پلانکې روغ دی. ګوره د کلي سړي ته پته لګي. دوبار زمونږ صافي صاحب یو خبره وکړله، ما په دې دغه کې په خپله باندې لږه ځمکه اخیستې ده، یو 9 لس ډېره به ځمکه مې اخیستې ده، په هغې معنی کې انسانان شوي دي. ما په بیه اخیستې ده، خپلې مزدوري مې کړې ده، د چا غلا مې نه ده کړې، د چا غلطي مې نه ده کړې. نو دوبار زه د هغه طرف ته یو ریکویسټ کوم چې داسې یو سړي په مزدورۍ یو پیسې وګټي او د هغه په هغه ځمکه هم څوک دعوه کوي، نو دا هم یو ظلم دی. هغه جایداد خو دا جایداد دی چې هغه مونږ په بیه کې اخیستې ده، په هغې باندې په مونږ باندې لکه کیساني جوړه شوې ده. نو د دې زه لکه ډي پي او صاحب ته هم دا درخواست کوم چې په دې خبرو باندې لکه تاسو رد عمل وکړئ مخکې، نو انشاءالله دا څونه زموږ عوام چې کوم دي دا به د دې مصیبتونو نه خلاص شي. والسلام. زما عزتمندو وروڼو ټول پونتران او ناظمان پکې ناست دي. په تنګي کې چې مخکې کوم آلات وو، جوارې وې، لا داسې نور منشیات وو، انشاءالله ختم شوي دي. نه داسې لارې شو کېږي، نه داسې غلا کېږي، نه داسې کنډل کېږي، نه په بازارونو کې صدر صاحب دا د بازار ناست دی، فلمونه به چلېدل دکانونو کې، دا هم ختم شوي دي. انشاءالله داسې تکلیف هم ته نشته چې اوس په لار کې څوک ولاړ دي او پلان کې شو کو موبایل یې ته واغش، موټر سایکل یې ته واغش، دا هم ته خیري ختم شو. د دې ډي پي صاحب په برکت، د دې ایس ایچ او صاحب، حاجي صاحب په برکت زنګ د تنګي کې ډېر ښایسته حالات دي، تنګي امن شوی دی او نور به امن کېږي چې زموږ د خلکو سره تعاون وي.
نور باقي خبرې که داسې بره دي نو دوی ورپسې ځان بر هم رسوي ته پېښ وي ورپسې د دې بازو علاقو ته زیارت کلي ته دغه صدر ګړی د علاقو پورې د دې زیارت کلي د جسرو پورې منګې نو چې ګرځي ته پېښ وي د شپې یک یوازې دی نه ورسره څه پوج نه ورسره څه ملیشۍ په خپله باندې دا پولیس نو بېګان د خور ډاک پک په دې موبایلو کې ناست دي منګې نو چې منډه تڼۍ وایي ته پېښ وي او که داسې ما کونسلر داسې کوم څیز پکار دی چې پولیس نور هم زده کړی شي نو بس که موږ ورته کې کونسلر لا ناظم ته ووایو نو بس بیا به خلک پټ شوي نو هغه خلک به بیا پټ شوي که مخلوق یې که هغوی او د هغوی خپل پروګرام چې کوم روان دی ډېر صحیح روان دی بل بیا مې دا خبره کوم چې دم دې کلي کې پنځه شپږ مخبري دي چا پکې ډېران اچولي دي د قبضې لپاره څوک دې کې کرو وخي نه د دې د غور شي چې دې کې مړي پراته دي مسلمانان پراته دي ته پېښ وې زمونږ ټول روح بېګان دي د دې ټولو خلکو مخبرو پکې پراته دي د کمدو نه چې اوس یو کس راځي او په هغې کې ډېران غورځوي چې کر دې وایي پلوس ته وایي او ټیمې پې غور نه کوي لا پې دا ایسي صاحب غور نه کوي نه د اول دا غور پکار دی چې زما مړي سره خوا کې ډېران وایي غورځي چې کر پلوس ووالي شي هغه پیسې جیبونو کې واچي خلک وایي دا زما ملکیت دی نه دیه چې کم دی نه دا مقبول دا د اسلام دی دا وقف شوي دي د پخوا نه که خانبادرو کې وقف شوي دي او که په خانو کې وقف شوي دي دې کې د مور بل قبضه نشته نه په دې د غور شي والسلام دلته راغلی او څنګه کې تاسو خپل یو ډېر زیات قیمتي ټایم وباسو مشرانو خبرې هم کړې نور به هم کوي زما چې صرف یو تجویز دی او هر ځل چې نوي افسران دلته راشي نو زمونږ همدغه تجویز چې همدغسې کلي کچهریانې هغه په کار دي حالانکې دا موږ ته نو ویلی شوي چې یاره دا کلي کچهري دا یو PLC میټینګ تاسو ډېره زیاته مننه چې په دې کې تاسو د خلکو د شکایات هم واورېدل او د هغوی د شکایاتو نه هم ځان خبر کړ او همدغسې چې میټینګ په کار دي خو سره چې زما دا تجویز دی چې زمونږ لاندې کوم افسران دي هغوی له هم محله په محله باندې په علاقه کې همداسې پروګرامونه پکار دي په جوماتونو کې پکار دي داسې ځایونو کې غیر جانبدارانه ځایونو کې پکار دي هغه خلک چې هغه کوم نشي راتلی حالانکې زموږ چې کوم افسران دي زموږ چې کوم DSP صاحب دی یا ګلشید خان دی هغوی خپل نمبر یې هغه بلکل پبلش کړي دي هر چا سره د دوی نمبر شته هغه چې څه د چا څه تکلیف وي نو هغه دوی ته ویلی شي او وایي راځي موږ هم د دوی سره میلاویږو زیات تر میلاویږو خلک عام تر راځي د دوی دفترو ته خو زه دا وایم چې یاره هغه خلک چې هغه نشي راتلی چې د هغوی ځایونو کې مختلفو محلو کې چې دی نو دغسې قسم کلي کچهریانې وشي او د عوامو په دهلیز باندې د هغوی نه تپوس وکړی شي چې یاره ستاسو څه مسلې دي دغه چې دی نو که دا شی وشو نو د خلکو هغه مسلې به لږ د بنیاد نه معلومې شي او دا سلسله چې کومه چې تاسو شروع کړې ده نو ته خواست هم کوو چې یاره دې له دوام ورکړې دا سلسله چې ده نو دغسې په میاشت کې یو ځل تاسو هم راځئ او نور چې کوم افسران دي هغوی مختلف ځایونو ته راځي تاڼې ته راځي او دا قسم میټینګز چې کېږي نو د عوامو او د پولیس ترمنځ چې کوم د اعتماد سازۍ هغه خبره ده هغه به زیاتېږي اعتماد به د دواړو طرفو نه زیاتېږي او پولیس ته به د داسې خلکو چې کوم ضرورت وي چې هغه په معاشره کې څه کېږي د هغې په ډېر زیات په اسانتیا باندې هغوی ته د خپلو خبرو پته لګي ډېره مننه ټول DSP صاحب ډېره شکریه چې راغلی چونکې مسلې خو ډېرې دي DPO صاحب خو ستاسو یو جورسډکشن دی چې یاره تاسو یو دلته مسله دا ده چې تنګې یو ډېر فور فرنټ ایریا ده د پولیس سټریټ ډېر کم دی په ډېر محدود وسایلو کې دوی ډېر ښه کارکردګي کوي دا څنګه چې دا تنګي د آبادۍ په تناسب باندې تاسو DPO صاحب یا دا چې کوم PO صاحب دی نو تاسو مهرباني وکړو تنګي له لکه سټریټ ورک او چوکۍ دغه کې نو اکسس به تنګي ته د خلکو ته ډېر اسان شي بس دغه مسله ده او چې دا تاسو جورسډکشن زبردست ډېر مزه ده زما مجاهد الرحمن نوم دی د فاتح خیلو ناظم یم دی لاول په جزا ستاسو شکریه ادا کوم د DSP صاحب د SHO صاحب د قیصر خان د توحید باچا چې تاسو د خپل قیمتي وخت وویست او د تنګي د خلکو ته ورکړي او د دوی چې څومره مشکلات دي او شکایت دي هغه تاسو اورئ خو زه خصوصا چې د ګلشید خان او د DSP صاحب ډېره شکریه په دې ادا کوم چې تقریبا دا 3 کاله زموږ برابرېدو والا دي خو د دفتري سټاف خصوصا زه د دوی شکریه ادا کوم جي چې موږ په دې 3 کاله کې د روزنامچې والا دي
د ټول سټاف جي که مونږ ورته ټیلیفون کړی دی زمونږ په ټیلیفون هغوی کار کړی دی جي چې د پرېښودو قابلي را سره پرېښی دي نو زه خصوصا جي تاسو ته دا یو ریکویسټ کوم چې دا موجوده سټاف دا انشاءالله د دې تنګي لپاره یو ډېر موزون خلک دي جي انشاءالله او بیا خصوصا ګلشید خان خو جي مونږ د شپې په 1 بجه مینو په 2 بجې مینو په دې لارو کوڅو کې جي دا هلې ځلې شروع کړي دي او ډي سي پي صاحب ورسره ښه پوره حمایت دی نو زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې همدغسې دا عمله دا چې مونږ سره د کوم وخته پورې جي ستاسو ټنیوري یا د دوی ټنیوري چې په دې کې جي دا مونږ سره برقرار وساتئ والسلام جي ون ویلینګ کې سلنسر ورته نه وي نو زه د خپل انتظامي مشرانو ته هم چېرې لکه یا ټرافیک پولیس دی دلته کې ساران یا زموږ چې حاکم دلته کې انتظامیه را په کار دې باندې نظر اوس ځکه چې ډېر زیات حادثې ته لکه موټرسایکلو مخې ته راځي دا تاڼې ته د راتلو چې کوم مقصد دی هغه تاسو ټولو ته پته ده او د کھلی کچہری دا مونږ کھلی کچہری نوم خو ورکو خو دا مونږ کھلی کچہری نه ادا کړې ما خپل ډي اس پي او ایس ایچ او ته دا ویلي چې د څومره کلي دي د دې یو نماینده چې دلته په تاڼه کې دغه شي او هغه خپلې مسلې مونږ ته ووایي ځکه چې مونږ راغلي د بهره نه دا د کلي خلک دي او په هر شي باندې نظر یي او موږ ته چې په نوټس کې راکړي هغې نه پس ورباندې له عمل جوړ کړو نو هغې نه پس بیا کھلی کچہری کوو او کھلی کچہری چې کوم کھلی کچہری کېږي ټریډیشنل طریقې سره روایتي طریقې سره چې دلته زموږ کسان خپل کسان راوغواړي او دلته کښېني او بیا ډېر مزیدار تقریرونه کوي بیکګراؤنډ یې دا وي چې یا به سودخوري یا به جرګه ماري یا به قبضې ولي یا به نرکاټکس والا یا به آیس جوړوي او یا به خرڅوي یا به کارلفټري او دلته به ودرېږي او تقریر به شروع کړي چې یاره دلته خو زموږ ایس ایچ او صاحب او زموږ د روزنامچې والا او دې کسانو چې کوم دلته د شادو د پیور نهرونه جوړ کړي دي او یو د شراب طهور والا تقریبا کنسټرکشن پوره کړی دی هغه به شراب طهور هم راشي نو چې کله افسر د دې نظیر ډېر خوشحاله راشي چې یاره دلته خو مسله هم نشته بیا زه خو هسې راغلی یم نو څنګه چې د توحید بچا ووایې چې یاره هغه څیزونه ووایي چې کوم مسالې دي ځکه چې افسر چې حکومت دلته لګوي دې دپاره یې لګوي چې چېرته هغه مسلې حل کړي هغه تعریفونو باندې هر سړی به خوشحالېږي زه به هم خوشحالېږم چې روزمچې والا هم مزېدار دی زما ډي اس پي هم مزېدار دی زما ایس ایچ او هم مزېدار دی ټول ښه ښار خو ماته پته ده چې دلته څومره مسلې دي په دې پنجاب کې زه ومانو چې موږ به چېرته نرکاټکس والا نه یو نه به زموږ د مومند وو نه به د پړنګار یا به زموږ د مردان د ریجن یا د دې کې پي کې به نو موږ ته به شرمندګي کېده موږ ته به ویل چې دا تاسو پښتانه دي هغه نو چې زه دلته رالم او دلته ما ته خلک وایي چې دلته هر څه ټیک دي نو بیا خو دا خبره د منلو نه ده او بل دا چې زما خپل یو طریقې کار دی موږ تاسو په جمع باندې ټیکسونه جمع کوو او دا ملک چلو موږ د تنخې نه ټیکس ورکوو تاسو چې څه اخلي په هغې ټیکس ورکوئ نو په هغه باندې حکومت موږ ته ګاډي هم راکړي دي موږ ته فیول هم راکوي یو غریب سړي چې د تنګي مندني نه راځي نو ته کرایه به هم ورکوي چنچي به هم اخلي اول ته به راځي انتظار به هم کوي زمونږ هغه بار کس چې ورته ولاړي هغه ورته صاحب مصروفه دی هغه مېلمانه راغلي دي او څه به هم نه وي بس هسې ذلیلېږي نو زه وایم چې سرکار موږ ته تنخوا هم راکوي موږ ته ګاډي هم راکوي موږ ته فیول هم راکوي هر څه راکوي نو موږ ولې هلته لاړ نه شو چې هلته موږ خبره اورو نو دا خو شوی هغه تمهید چې زه کله دغه یو لایحه عمل مې درته دا وکړو چې په دې طریقې باندې خپل کار دی څه مسلې چې دلته تاسو خپله ډسکس کړې او خپل هم خیال و چې په دې باندې خبره هم وشي 422 چې کوم دی زمونږ نوجوان نسل چې څومره طبقې یا یو کس ملګري خبره وکړه صدیق الله صاحب ما خیال وکړه که موسی خان وکړه چې دا وایي چې دا ټیرریزم برابر دی او زه دې سره بالکل 100% اتفاق کوم چې دا ټیرریزم دی په خپله څنګه ټیرریزم دی زموږ سره پخوا کې چې ملک ته هغه یو پالیسي زموږ ملک ته باره ورکړې وه او هغه دا وایي چې د پاکستان 65% چې کومه آبادي ده هغه نوجوان نسل دی او دا د دې یو سرمایه ده یو ایسټ دی د دې د تباه کولو څه طریقې کار چې جوړ کړو چې دا نوجوان نسل تباه شي نو پاکستان به اعلی غر کېږي نو هغې دپاره دوی دا قسمه قسمه نشې زموږ په دې معاشره کې دا خوارې کړي په خدای که وګورئ چې زه دلته رالم د آیس نوم دلته په کې پکې پکې اورېده چې دلته آیس هم شته او بیا راته دا پته ولګېده په شبقدر کې موږ یو د هغه حالات نیولي دي د یو کور نه او هغه کور یو کس ډاکټر دی او ما ته هغه ډاکټر د علاج نه ټلیفون کوي چې یاره ما په والد صاحب نیولې او زما د لیبارټري والا سامان هم ورسره نیولی دی
ما ورته وویل چې تحقیق شوی دی یو ریپورټ راغلی هغې نه بعد موږ یو ایکشن اخیستی دی که چېرته تاسو خبره د هغې نو زه به ټوله تڼه سسپینډ کوم او که چېرته دا نه وي نو په ارام کښېنه یا به زه ولیکم سیکرټري هیلث ته به ولیکم چې تاسو ډاکټر دلته یو قسم دوایي جوړوي چې هغې نوم ایستی او زموږ خلک په نوجوان نسل تباه کوي ورباندې نو دا بالکل زه تاسو سره اګري کوم چې انډیا زموږ دپاره کوم یو لایحه عمل جوړ کړي نو نه ټیرریزم نه کم نه دی خو زموږ هغه لاسونه چې کوم تړلی شوي دي ناانسي نه علاوه موږ سره هغه اختیار 780 والا چې کوم دی هغه به موږ سره عدالت ونه مني عدالت په 780 باندې په دې باندې به اګري چېرته هم نه کړي او زموږ کیس به خراب شي موږ به هغه کوو چې کوم قانون په حدود کې او چې کوم الیکټډ ممبرز دي دلته به ناست وي هغه کې داسې خبره ده چې هغه مجبوري ده هغه ووټ اخلي هغه له به کس ورځي موږ بالکل هغه نه مایډ کوو بالکل دی به موږ ته کالم کوي او دا به وایي چې موږ ته کس راغلی دی خواست کوي چې زموږ کس یې نیولی دی په مچلکۍ راته پرېږدي دا مچلکۍ مسله چې کومه ده ما حل کړه هغه اختیار ما ډي اس پي نه مو اخیستی اس ایچ او نه مو اخیستو چې تر څو ما په نوټس کې نه وي او ما درته ویلي نه چې کس پرېږده نه وی پرېږدي یو خو پکې دا شوه بل دا دی چې ایریل فایرنګ دی ایریل فایرنګ موږ چې کله خوشحالي کوو نو په خوشحالي کې بس ډزې کوو پته نشته چې څه قسم دا خوشحالي ده چې چاینا ته تللی وم نو چاینا کې یو ورځ هغه ووایي چې 5 بجې چوټي کېږي خو نن چې چوټي ده هغه په 7 بجې ده او هغه زموږ د سویپر نه ونیسه تر د پریزیډنټ اف چاینا هغه پورې 2 غنټې زیات کار به کوي موږ پاکستانیان خپل هغه چې یاره موږ خو راغلي دومره لرې راغلي 2 غنټې زیات کار نه کېږي نو ملت وجه څه د 2 غنټې رانه ولې زیاتې اخلي نو هغه وایي چې 1949 1949 کې 1950 کې چېرته زموږ په د لیبر کلاس باندې زموږ پولیس والا تشدد کړی و نو د هغه احتجاج په ریکارډ کولو لپاره موږ 2 غنټې زیات کار کوو هغه صدر چاینا چې کوم هغه موږ سره په دې کې نو زه حیرانه شوم چې خلک احتجاج دا کوي چې ملک ته پکې فایده رسوي 2 غنټې زیاته موږ چې کله خوشحالي کوو نو داسې ډزې وکړو چې چېرته یو کور کې جنازه جوړو نو دا چې کوم ایریل فایرنګ دی ما دوی ته ویلي چې پټاخې او سرسورې او دا څیزونه چې کوم دي په دې باندې په پرچه ښه مخه ورکړو او هغې نه پس په هغه نه ده تپوس کوم چې کوم دکاندار د هغه شی راوړي اصل ملزم هغه دی زموږ پرچه به هغه له هم ورکوو هغه به جیل ته ځي او چې کوم د چا سره تماچا یا کلاشنکوف یا څه دغه شوي هغه به د تړې نه یا به جیل ته ځي هغه بالکل د چا که چېرته څوک به خفه کېږي الیکټډ ممبر خفه کېږي زموږ ایم پي په معذرت سره موږ هغه سفرج بالکل هم نه اخلو بل یو کس دلته ووایي چې موږ چې د نارکاټکس خلاف اپریشن کوو نو زموږ چې کوم کسان په دې باندې ایکشن اخلي نو هغه خلاف د نور کسان ډېر مضبوط دي هغه ځي او خپل اثر رسوخ استعمالوي چې تر څو زه یم دا رنګونه مې لګولي کېدای شي باره روان یم شاته به کېدای شي خدای دې نه وکړي چې بار شاته لاړ شم چې په کوم ځای ناست یم دا رنګونه به مې لګولي وي نو دې ځای به بدل شم خیر دی بدل دې شم خو د چا هغه پریشر چې کوم دی یا نارکاټکس والا هغه به موږ نه کم از کم زه به یې نه اخلم نه به زما RPO اخلي هغه مونږ چې کوم هغه طریقې کار کړی دی دلته یو کس دغه ووایي چې مونږ ترلاسه کوو نو پولیس به اعلی ایکشن اخلي گزارش بالکل دی چې تاسو مونږ ته په لاس راکوئ بالکل ښه خبره ده خو ماته پته ده هم د معاشرې یم چې نن دا ووایې ګلشید ته دې ټلیفون وکړو چې یاره زموږ په خوا کې د یو کس دی دا لانجې پنجې کوي نو سبا ته هغه ته دروازې ته ولاړي چې ورته ویلي تا دي بل چا ورته نه دي ویلي که ګلشید ورته ویلي او که نه ورته ویلي هغه به وایي چې یاره زما په خوا کې خو دا اوسي بل چا ورته ویلي نو ما په خپله چې کوم لیسټونه رالیږلي دي دا دلته ګواه دي چې دوی ته لیسټونه ما رالیږلي دي او ما ورته ووایې چې دا لیسټونه وګورې دا زما خپل انفارمیشن دی موږ خپل هغه کړي دي په دفتر کې ورته ناست یو کړي وي د تا د علاقې وګورې چې پکې بېګناه کس نه وي 2 ورځې مخکې ورته راولېږو او که چېرته پکې بېګناه کس وي نو هغه ته وباسه او موږ ته هم راولېږه چې موږ د کمپیوټر نه دغه کو داسې نه چې بیا بېجا تنګېږي نه نو دا انفارمیشن دا ټولو ته به پته وي چې دا انفارمیشن زموږ خپله د محکمې دغه دي انفارمیشن دي تاسو چې کله ورکوئ نو تاڼې ته بالکل ما ورکوئ DSP ته ما ورکوئ موږ خپل یو نمبر دی هغه به در سره شیر کړم پا باندې ما ته وټساپ کوئ زه خپله ګورم چې هغه د چا نوم یا پسې غیراز کې راشي هغه ته څه مسله نه او ما ته راځي او یو اوس د 2 ورځې مخکې خبره به درته وکړم چې د یو ځای نه راته میسج راغی هغه وایي چې یو کور کې کس مړ کړی دی او هغه سر یې کټ کړی دی او په کور کې دننه خبره ده که د 3 کسان چېرته ونیول شي نو د کیس پته به ولګي DSP زموږ په چوټي و هغه پسې مې کال وکړو چې ته راشې یاره داسې انفارمیشن دی د یو کور هغه راغی او تقریبا 2 غنټې کار یې ورباندې وکړو
هغه لاش هم برابر شو، هغه سر هم برابر شو، هغه کیسه هم ومنل شوه. اوس چاته په پته نه چې هغه انفارمیشن موږ ته چاره کړي دي، نه ډي اس پي ته پته شته، نه ایس ایچ او ته پته، صرف ما ته پته ده، د الله ته پته ده، هغه کس ته پته ده. او د معاشرې یو هغه داسې غلط کار د قانون هغه وایلیشن چې د چا سر یې هم کټ کړي وو، لاش یې هم دفن کړي وو، ډېر جرمونه یې کړي وو، موږ ته پته ولګېده. بیا به څوک دا جرأت نه کوي چې دا مړي چې دی دا پټېدی نه شي. نو تاسو طرف نه چې کوم انفارمیشن راځي موږ هر کله ورته وایو، خو په دې طریقه چې ما ته یې راکوئ، دوی ته چې ورکوي کېدای شي بیا خلک دا وایي چې دا انفارمیشن ګلشید ته او ډي اس پي ته دا زما ګاونډي دی هغه ورکړی دی چې لنجې درته نه وي. لنجې ختمولو دپاره موږ درته راغونډېږو. یو کس ته انویسټیګیشن خبره وکړه چې پاکې کسان لاس اته کسان داسې بې ګناه ولیکي او پولیس بیا نیسي. او بیا هغه پولیس افسر دی چې ډېر کم پولیس افسر دی چې هغه د انوسنټ د بې ګناه او د ګناهګار په منځ کې فیصله نشي کولی. موږ تاسو د معاشرې نه مجبور یو چې موږ تاسو دا وایي چې یاره په دې خاندان کې د یو کس دی د پیسو والا دی، د چا چې مړي وکړو دې سره خو هېڅ هم نشته، خو دا ورسره نمزد کا، دا ورسره چارج کا، نو دا چې ځان خلاصوي کړه څه پیسې خو به ترې وباسو. خو د پولیس هغه کار دی چې هغه بیا په دې تفتیش کې خپل الله ته حاضر نظر کو او دا وایي چې دا بې ګناه دی، بالکل په ښکاره او په جاره وایي چې بالکل دا کس بې ګناه دی او بې ګناه او چې کوم نه دا غلطه فیصله کېږي چې هغه ګناهګار بې ګناه کړي او بې ګناه ګناهګار کې خپل قبر هم خرابوي، خپل سروس هم خرابوي او خپله تنخواه هم اراموي. نو دا بالکل دا یو خو انویسټیګیشن چې کوم دی، انویسټیګیشن کې ما ته خپله هم لږ شوق هم شته. او نن زموږ په تفتیش په دې سهار یو په پانسي شوی هم دی، که تاسو ته پته یې عمران و په کسور کې جنۍ سره چې زیاتې کړي وو، هغه په هغه تفتیش کې زه معظم ممبر وم د هغه. نو زه خپله هم خوشحاله یم چې موږ په تفتیش باندې یو ګناهګار خپل انجام ته نه ورسېدو. نو چې کوم ګناهګار یې انشاءالله هغه ته به خپله سزا میلوېږي او چې کوم بې ګناه هغه به انشاءالله بې ګناه. ما خیال چې څومره تاسو خبرې کړې وې هغه ما کور کړې. هغه یو سکول والا خبرې وکړه چې سکول چوټي په ټایم باندې څه داسې کسان چې هغه خلک تنګي د ماشومان یې تنګي، هغه دپاره ګلشې ته خامخا په دې ټایم باندې ډیوټي هلته لګوي چې دا او دا بل خو چینګ چې او دغه باندې موږ دغه روان دی پابندي کوو. د کسانیانو او دغه بله خبره چې کومه دلته تاسو دغه کړه هغه باندې به موږ خبره هم کوو. د هر یو ضلع یو سپیسیفیک یو مسله تاسو د چرسدې د خانیانو کسانیانو یو مسله ده. خو دلته چې ما کومه خبره اورېدې ډېره خوشحاله مې ور باندې. زمونږ هر مسلې دپاره فورم شته دي، تاڼې نه روان شي او سپریم کورټ ته پورې ورسي. خو دلته ورسره د توحید بچاو دی او دوی ډي آر سی هم دلته چې کومې فیصلې کړي زه وایم چې په سپریم کورټ نه مې ښکلې ښکلې فیصلې کړي او ډېر زر به یې کړي. داسې چې کوم مسله یو د تڼې نه روانه شوې ده او په های کورټ فیصله شوې ده، ځینې ځایونو کې پولیس بیا مجبوره شي چې کله عدالت نه حکم راشي او ورته وایي چې دا امپلیمنټ کړي. هغې باوجود هم موږ کوشش کوو چې دا کې داسې طریقې کار وشي چې پاکې ټولو ته فایده هم وي او لږ لږ نقصان هم وي، ځکه چې ټولې فایدې نه کېږي، لږ نقصان هم وي پکې. او هغې دپاره لچک د دواړو طرف نه ضروري دی. او په دې باندې موږ د څومره ټایم چې واغستو سټارټ کې راغلی وو، موږ عدالت ته ولیکو چې یاره ډي پي او هم نه وی راغلی دی، آر پي او هم نه وی راغلی دی. د دې مسلې هغه ډاینامکس چې کوم دي په دې باندې موږ پوره اګاه نه یو، پوره پې خبر نه یو. چې کله پې خبر شو وګورو چې په کومه طریقه باندې کېږي، نو موږ خپل کوششونه هم په دغه باندې دي. او امید ده چې په دې باندې به موږ داسې سرته راسو چې پاکې به ډېر زیات نقصان چاته نه وي انشاءالله. او موږ دا کوشش کوو چې نن یو مسله کومه حل شي او سبا لکه یو کس چې ووایي چې دلته به ډي پي او نه یا به ډي اس پي نه، دا خلک د دې ځای اوسېدونکي دي او دلته به افسران به نه یو مسله چې کومه مسله حل کېږي چې هغه موږ فیوچر ته هم ګورو چې مستقبل کې به د دې ریپرکشن سي اثرات به یې سي. داسې خو نه چې موږ خلکو دپاره نن فیصله باندې سبا ته دښمني جوړو چې سبا موږ ته نه یو موږ پسې کنځلې کوي، موږ پسې لګیا خیرې کوي چې یاره افسران راغلي وو، داسې فیصله یې وکړه چې نن دلته لاشونه پرېوځي. نو داسې کار به کوو انشاءالله. مرسته د تاسو غواړو، ملاتړ د تاسو غواړو چې انشاءالله په داسې طریقې سره ضلع وچلو چې نه پکې د نارکاټکس والی چې د ټیرریزم څنګه دا کوي او تاسو څنګه د هغه خلاف یې. زه پرې خوشحاله یم انشاءالله چې تاسو موږ سره د نارکاټکس په ختمېږي. د کسانیانو مسله به هم انشاءالله په هر صورت موږ حل کولو کوشش کوو. د چنګچي او د دغه چې کوم یو دغه دی په دې باندې زه چې کله وګورم چې یو ماشوم لګیا دی چنګچي چلوي، نو په فیصل آباد کې
چیف ټریفک افیسر پاتې شوی یم ډېره غټه ضلع ده نو موږ به چې داسې کسان ونیول نو هغه به راته ووایي چې یاره زه خو د ورځې پر وځم او 1000 روپۍ د ټیکېدار ته ورکوم ما ته چینچي راکړي 1000 روپۍ به زه هغه ته پوره کوم بره که 200 وایي که 500 وایي که 1000 روپۍ وایي به زه کور ته وړم نو انډر ایج نو ورسره دا لایسنس شته نو ورسره څه شته نو ما چې کله تپوس وکړو چې یاره ته چېرته بل کاروبار والی نه کې د هغې په کور کې زه یم 5 مې خویندې دي پلار مې مړ دی نو دی یو چینچي راوالم بس دا کار مې زده کړی نو دا مزدوري کوم بیا به موږ داسې وکړو چې هغه دپاره بیا اپلیکیشن به مې ته ولیکو چې ایج به یې پوره و نو لایسنس میسنس دا فیسیلیټیټ کو یو لیکل به مې ته واخیستو چې زه به چېرته د ټریفک وایلیشن نه کوم دی به ودروم چې چېرته تکلیف نه وي هلته به زه سورلي کوزوم چې چېرته تکلیف نه وي خو د بل چې کوم کار دی د انډر ایج موټرسایکلو والا په دې کې زه الزام ټول کوم خپل هغه مور پلار ته او دا نن نه پس به بیا چې کله مونږ انډر ایج باندې کریک ډاون کوو یا یو څو ورځې پس مونږ د نارکاټکس نه فارغ شو په دې باندې به کوو نو هله به هغه ماشوم پرېږدو چې کله هغه پلار او معززین راځي او دلته موږ ته ګارنټي راکوي چې بیا به مونږ کور کې دې ماشوم ته موټرسایکل نه ورکوو ځکه چې موږ ته به ماشوم دا ووایي چې یاره ما ته موټرسایکل پکار دی ظاهره خبره ده زموږ بچي راوند کې په دې نه زیات مړي په اکسیډنټ او پاکې هم 70% نه زیات په موټرسایکل اکسیډنټ کېږي ځکه چې هغه لګي سر یې لګي که هلته مړ شو که نه بیا ټول عمر دپاره معذوره شي نو دا والد صاحب چې کوم دی چې چاته موټرسایکل ورکوي دا ښېګړه ورسره نه کوي دا بدګړه ورسره کوي خپل بچې په د مړي په سوارلي باندې کښېني جنازې ته یې تیاروي نو دا چې کوم کس موږ نیسو کېدای شي هغه بچې په حالت کې نه یا پلار یې په حالت کې ورته وایي چې ته به شپه دلته تېری نو تاسو نه امید کوم چې انشاءالله چې نیکسټ کله موږ کلي کچهري کوو دا خو معززین موږ دغه کړي نو چې کوم د علاقې مسلې چې توحید بچا درته وي چې هغه مسلې را ترسره کړي چې کوم مسلې د افسر په نظر کې راوستل پکار دي چې هغه مسلې حل شي او د معاشره پوره مني وسله دا ډي پی او صاحب دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0334 54 000 یعنی 3 صفرونه 54 000 یعنی 3 صفرونه 45 نوٹ شو جی توحید بچا سے سر جی یا میسج یا واٹس ایپ ځکه چې بیا کال ول شي کنه کله کله आवाज ته کمیونیکیشن پرابلم وي پته نه ولګي دا تاسو ته ریپیټ کوو جی ک چره تاسو میسج وکړو نو ډیر زیات سوبر وي ک واټس اپ هم ک نو هغه هم ډیر برابر وي کله کله دا نمبر یو دی او ډیسټیکټ زیات ته خیال هم دی چې کنه نو دا بیزی وي نو میسج به ډیر بهترین وي دا نمبر نوٹ کولو ډیره مهرباني